دا چڼي مڼي دا خانان نه دي. خانان څه شی؟ ټول وایي خانان. خان په عربي کې خیانت کوونکی ته وایي. دا ټکی زده کوي چې ټول مرغلي. خان په عربي کې خیانت کوونکی ته وایي. ارباب په عربي کې د کافرو بت ته وایي. نو دا خانان دي دا سي روان. دا چڼي مڼي چڼي مڼي نن مغه چڼو په کونه کې ګوته درکړه. چڼي مڼي یعنی د انګریزي سبق چې وای نو هغه خو سټوډنټ دي ځکه چې پتلونه چولې ټای تړلې سټوډنټ ته. او ما چې قرآن په ترخ کې نیولې ده او جمعات مدرسې ته روانې منه زه چڼې مڼې شو. وای ورته کنه وای دا چڼي مڼي. نو دغه چڼې چې درکې ګوته نه وي قبر ته تللی شي. تاسو له خو د مړي لمبام نه درځي. لندن کې نه او بیا چې مړ شي مردار شي خخ دي کی تاسو خپل امامانو له قرآن ورکئ. ځان نن نه دا ټرۍ وکړ چې د امامان هم لږ په قهر ووړي. قرآن ورکه چې ته زما د پلار مړي ته ولاړ وې دې ځای کې دې درد پیدا شوی چې خدایه زه تا ته په جرګه راغلی ما او مینت درته کوم چې دا مخکې پروت دی نو ویې بخه. دا د چا خیال کې راغلی دي خو به څه چلو کی. الله اکبر الله اکبر الله. یو کابلی مولا او زه مدرسې ته را روان وم. ما ته وایي او مولا خبره وره. ما مدرسې ته ځم ناوخته دی. ویل خبره وره بیختي وځه. ما نه اورم ستا خبرې. تا د اجړا جنازه کړې ده. ویل خبره خو واوره که نه. تا ما پسې پراپیګنډه کړې چې کابل مولا د اجړا جنازه کړې مالاو. ویل ما څنګه جنازه کړې چې غوږونو ته مې ګوتې کړې ومې وې چې یو من بوس او پاروا د دې دوس. الله اکبر. بس څلور ځله مې الله اکبر الله اکبر سلام مې وګرځولو سخات مې واغستو تیرالم. بیا دا تاسو چې ورته چڼي بڼي وایي تاسو جمعات ته رانه شئ. ملا او ملا یو سلور ملواڼې مونږ کور کې راغلی دي. سلور ملواڼې څه کړی دي؟ ختم شریف کړی دي. نه مونږ پلار نه دي مړ. همدغه چڼي باندې پلار په قبر کې هم دغه کې همدغه چڼی درته ګوتم وایي پاکۍ دی او ګنده سنبی خو نه شي بوتلی قبر ته. نو مونږ چڼي مڼي شو او ته خان شوې.